ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د الله ډېره زیاته خوښه وظیفه، الله ته په ټولو کلمو کې ډېره محبوب ترینه وظیفه محترمو، هغه سبحان الله وبحمده. دا داسې وظیفه ده محترمو چې حدیثو مبارکو کې دې ته د بخاري شریف حدیث په دې باندې یعنی بخاري شریف ختم شوی دی. نو کوم انسان چې دا وظیفه 100 وارې په ورځ کې کوي، په دې طریقه باندې هغه ته به الله جل شانه دنیا او د آخرت ټولې خوشحالۍ ورکړي او داسې کامیابی به ورته ورکړي انشاءالله چې د هغې نه پس به ناکامي نه وي. کله چې انسان ته الله تعالی د سړه کامیابي میلو شي محترم، هغه چرته هم بیا نشي ناکامه کېدی. او که یو انسان ځان ته په خپله کامیاب وي او ځان دپاره کامیابي غواړي لیکن الله تعالی ورته کامیابي نه ورکوي، نو که دی ډېر هم ځان هغه کاروباري وي او یا ډېر عزتداره وي او ډېر دغه مال او دولت وسي، لیکن دا انسان ناکامه دی. کامیاب انسان هغه دی چې الله جل شانه یې کامیاب کړي او په دین کې کامیاب شي. په دنیا کې که ډېر سرمایه داره وي، ډېر جاګیرداره وي، ډېر هغه تجارت کوونکی وي، ډېر مراعات او زراعات یې وسه، لیکن الله تعالی د ده نه خفه دی او الله تعالی د ته کامیاب نه دی فرمایلی. صحیح شوه. نو سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه فرمایي رسول الله مبارک چې کم انسان په ورځ کې 100 پیرې سبحان الله وبحمده دا وظیفه وکړي، نو محترمو دې وظیفه الله چې صرف هغه پاک دی په خپلو تعریفونو کې. دا انسان چې دا ووایي که نه، نو حدیث مبارکو کې راځي وي د الله تعالی دومره ګناهونه معاف کوي که نه، دومره ګناهونه لکه سمندر د زګون نه هم سیوا ګناهونه د انسان معاف کوي څوک چې 100 پیرې صرف دا وظیفه وکړي. بلې روایت ده سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله مبارک فرمایي چې الله تعالی فرمایي که نه چې کوم انسان سبحان الله وبحمده دا 100 کارته وایي، د دې په عوض کې الله جل شانه دله 10 نیکۍ ورکوي او دا 10 نیکۍ 100 ته رسي او دا 100 نیکۍ 0 ته رسي. او چې کوم انسان دا کلمه زیاته وایي دومره به الله تعالی دله اجر ورکوي. او بل محترم مسلمانانو که انسان غواړي چې الله تعالی دې ما کامیاب کړي، الله تعالی دې ما له ډېر مال او دولت ډېرې خوشحالۍ عزتونه راحتونه راکړي. ګوره چې مال د سره وي که نه هر سړی به راته سلامي کوي، مال د سره شته نو غریب به هم دنه منډه وهي. خو چې کله انسان سره مال راشي نو پردي رشته داران هغه هم د ده خوا ته تاویږي راتاویږي ځکه د سره مال وي. نو دا حدیث مبارکو کې راغلی دي چې کوم انسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله 100 کارته د سنت او د فرض او د سحر وی یا سحر منفس دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله 100 کارته وی او مازیګر منفس 100 کارته وی. دې انسان له الله تعالی دنیا د ذلیل راولي لکه محترم و چې خپله بیا وله راولي. نن موږ په دنیا پسې ذلیل یو خو الله تعالی دې موږ له د ذلالت زندګي نه راکوي، الله تعالی دې موږ له د خوشحالو زندګي راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره معززه محترمو، نن زموږ یو بهترینه وظیفه ده، هغه وظیفه ده سبحان الله وبحمده. دا د الله تعالی خوښه محبوبه بهترینه او حدیث مبارک راځي خفیفتان ثقیلتان، یعنی الفاظ داسې دي د عربۍ چې دا یو وظیفه ده چې په ځمکه په خوله باندې ویل ډېره سپکه ده. مطلب سبحان الله وبحمده د تاریخ په میزان کې ډېره درنه ده او الله تعالی سره ډېره زیاته محبوبه ده، هغه کومه ده سبحان الله وبحمده. محترمو ځان نه خدایان مه سازوئ، ځان نه هغه بادشاهان مه سازوئ، ځکه چې یو ورځ را روانه ده چې د الله تعالی دربار به لګي. الله تعالی فرمایي لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاهت دی، څه شو هغه وزیران، څه شو هغه سرمایه داره، څه شو هغه بدماشان، څه شو هغه خلک چې ځان نه به دوړه په ګوته باندې څنډله، هغه خلک څه شو؟
محترمو نو څوک به الله تعالی له جواب ورکولو وال نه. الله تعالی فرمایي لله الواحد القهار، نن د هغې زبردست او د طاقتور ذات بادشاهي ده چې د هغه په مخ کې څوک خبرې نشي کولی، د هغه په مخ کې څوک محترمو دنیا هیڅ حقیقت نه لري. نو یو خو خبره تاسو ته دا د محترمو چې د انسان زړه مه ماتوئ. ګوره زمونږ یو شعر دی که نه، فرخر د نیزې ښه دی، فرخر د نیزې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم، خو دی بد فرخر د ژبې چې تر عمر سره سم. که څوک تا په نیزه باندې ووهل یا د نور څه زخم هغه ته ورسو نو هغه شاید ټیک به شي انشاءالله، خو د ژبې داسې یو فرخر وي که نه چې ته یو انسان ته یو داسې سپکه خبره وکړي، انسان ته یو داسې بد رد ووایې چې د هغه زړه پرې مات شي، دا فرخر دا خبرې د په زړه کې داسې یو زخم جوړ کړي چې همیشه دپاره د په زړه کې دا زخم او دا فرخر پروت وي. نو هر کله په غصه کې هم داسې خبرې مه کوئ چې په هغې الله خفه کېږي. د چا ګیرې او پټکي مه یادوئ، د چا بصیرت بد مه وایئ. هر انسان د ګناهونو نه ډک دی او بیا سړي ته دا تانه ورکول چې سره د ګیرې منافقتوب کول، سره د ګیرې شیطانت کول. نو محترمو دا ګیره باندې سړی ګناه نه کوي ښه، دا ګیره دا شاعر الله دی. ته چې دې ګیرې ته سپک وکتل، تا زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته سپک وکتل، او چا چې محبوب صلی الله علیه وسلم ته سپک وکتل تا الله ته سپک وکتل. او څوک چې الله ته سپک ګوري نو الله به ډېر زر ذلیل او رسوا کړي. محترم مسلمانانو، نو د چا زړه مه دوکاوئ. دې زړه نه چې کله یو اوف ووځي که نه، هر انسان مولا دی او که طالب دی او که یو غټ عالم دی، هر انسان ګناهګار دی. هر انسان څه ناڅه هغه هر سړی ګوره انبیا علیه السلام د ګناهونو نه پاک، د ګناهونو انبیا پاکو، فرشتې پاکې دي. الله جل شانه د هر قسم عیوب نه پاک دی. انسان دا خو پیدا د ګناهونو په دنیا کې دی، نو خامخا د نه به خطا هم کېږي، د نه به داسې غلطي هم کېږي. د هغې په وجه به ته د هغه ګیر او پټکی نه بدنامې، د هغه په وجه به ته ګیر او پټکي ته او د هغه په زړه باندې به ته داغ نه جوړه چې همیشه دپاره د هغه په زړه کې یو ګوټ ساز شي، یو درد جوړ شي چې یار دا څه معاملې دي. دا خبره مې ډېر د درده وکړې، ډېر د خفګانه مې وکړې. دغه رنګې هر قسم مسلمان ته تکلیف مه ورکوئ. یو که چا نه څه یو خطا وشي، یو ګناه وشي، هغه به لومبیا د الله نه معافي غواړي، بیا به د انسان نه غواړي.